ثقافت او کلچر کې څه فرق دی؟ ثقافت وایي څه ته او کلچر څه ته وایي؟ ثقافت ویل کېږي، ثقافت او کلچر اصل کې دواړه یو شی دی، خو یو د یو زبان لفظ دی او بل د بل زبان لفظ دی. د دواړو مفهوم د دواړو معنی یوه ده. فرق پکې دومره دی چې ثقافت دا به حیثیت یو مسلمان چې کله استعمالوي نو ثقافت په استعمالوي، ځکه چې ثقافت د مسلمان روایاتو ته، د مسلمان خو کارونه چې کوم را روان دي د پخوا نه هغې ته ثقافت ویل کېږي. یو دی کلچر. کلچر معنی د ثقافت ته، لیکن کلچر چې استعمالیږي د مغربي دنیا چې کله استعمالوي د هغوی وایي دا زموږ کلچر دی، هغوی ثقافت نه وایي. دې وجه نه د کلچر او ثقافت کې دا فرق دی. تاسې وګورئ د مختلفو قومونو ثقافتونه مختلف تیر شوي دي. لکه د عربو ډیر ثقافتونه داسې وو چې د هغوی د جهل دغه رنګې د فریب نه ډک ثقافتونه د هغوی تیر شوي دي، ځکه قرآن مجید کې الله رب العزت د هغوی د ثقافتونو تذکره کړله. الله رب العزت فرمایي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، دیو به ژوندۍ ماشومانې په ځمکه کې نیستې او خښولې وې. دا د عربو ثقافتو. دویم ثقافت د عربو دا و چې دیو به جنګونه د قومونو سره دغه رنګې د ملکونو سره به جنګونه کول، دا د هغې ثقافتو. بل ثقافت د عربو هغه دا و چې دغه رنګې په دې کې بغض، کینه، حسد دا پکې انتهایی سیوا و. دا د عربو ثقافتونه تیر شوي چې کله به اسلام رالی هغه هر څه یې ختم کړه. دغه رنګې تاسې د یهودو ثقافت ته وګورئ، نو د یهودو ثقافت کې هغه دا دی چې دیو به د پیغمبرانو سره دشمني کوله. قرآن مجید کې الله رب العزت د هغوی ثقافت ذکر کړی دی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، دیو به پیغمبران وجل، د پیغمبرانو سره به دشمني کوله بغیر د حق نه، خبره به نه و، دیو به دشمني کوله. دا یهودو ثقافتو. دویم د یهودو ثقافت خودپسندي وه. دیو به ځان چې وی چې زه یم نو ځان ته بیا ځان وه، تکبر غرور به دیو جامه وه. دا یهودو ثقافتو. دغه رنګې د انډیا والا اوس د دیو ثقافت دا و چې کله به په ځوانۍ کې د یو ښځې نه خاوند مړ شه نو یهود دغه رنګې انډیا والا به هغه زنانه د هغه مړې څه سېزله. هندویزم تاسو وګورئ هغې دا چې کله مړی وشي نو هغه مړی سېزي، نو دیو به هغه کومه ښځې چې وه هغه به هم څه سېزله. دا هندویزم د هندوانو ثقافت دا و. دقه رنګې د پښتنو ثقافت مختلف ثقافتونه دي، خو به هر حال دا اوس چې کم ګډا شوی ده، تړون د ګډا شوی دی، اتڼ شوی دی، آیا دا د پښتون په ثقافت کې شته او که نه؟